سلامونه پیرزونه دا د چنچنو د پاره چې دینو مو ویل شو جالي دي او دا چې دینو دلته کې یو تنظیم ټولنه په سواد کې دی نه غلګي مختلف ځینو کې چې چنچنو دغه سی وش نو دا یو کس پر خطر دی او دا چې دینو په کانجو ټاون شي یو پارک کې لګي स्पेस पिंग है लगता है ये ना प्लेयर नीचे देखे قدرمند رتونکو تاسو ګورئ چې دلته کې مقامي زلمی لګیا دي هغه جالي لګي چنچنو دا تیمور ما سره موجود دی. تیمور سلامونه. وعلیکم السلام. سب دا مقصد دی سونه لګوي کم ځای کې دا جالي لګوي او څه مقصد د کار لګوي؟ جی سر دسی یو پروګرام موږ مخکې ارینج کړو سر چې هغه کې موږ د نس باکسز د پاکستان نس باکس پروګرام د په مدد سره او د ریوالډینګ انډس په مدد سره موږ ارینج کړو. موږ په منګور خار کې دا نس باکسز لګولو موږ د دې لپاره لګولو چې چنچنې چې کوم دی خار ته واپس راشي. نو هغه اقدام د دې خلکو دومره خوښ شو چې هغه کې موږ خلکو ډیر زیات سپورټ کړو او اوس دا چې د موږ لوکل مرګرو په خپل مدد سره خپل مدد اپ سره ارینج کړی دی او موږ دا باکسز وس وروړي او دا موږ په کانجو ټاونشپ کې دلته بری پارک کې لګاو ځای په ځای چې مختلف مرغۍ چې دي دا چې دغه د لپاره موږ کورونه فراهم کو هغه زموږ د خار ته واپس راشي او دغه د لپاره د اوسیدونکو زیر راشي ځکه چې کدا مرغۍ زموږ خار ته راشي نو زموږ د خار صحت او دلته فصلونه او د دې ځای چې کم فلورا د فانا د په برابرۍ په صحیح طریقه بچي. ها قدرمندو کتونکو تاسو ګورئ چې ډېر ښه ملګری دي لګیا دي او هغه جالي چې دی هغه لګي او دوی کوشش کوي چې د دې سره به د مرغو چنچنه چې ورته موږ وایو د هغې دغه به سیوا شي شمېره به یې سیوا شي ډېرې به یي ځکه چې دلته کلایمټ چینج راغلی موسمي بدلونونه راغلي د هغې سره دغه چنچنو مقدار چې دی یا دغه شمېره کمه شوې ده تقریبا په هر کور کې به کورونه چې دی کلک شو خټې شو د خټې کورونه هغه د سیمټو شو او دغه رنګې ګڼ شمېر مسلې راغلې دې یو مشر موږ سره دی هغه هم پوښتنه کوو چې دغه د چنچنو ایکسپرټ دی پوهه دی دنه به دغه اړه پوښتنه کوو. عبدالرحمن صاحب چې دی نو دغه پوهان دی او دلته په سوات کې چې کومې چنچنې دي یا دلته کوم هر قسم مرغۍ دي په هغې باندې چې دی نو کار کوي. سلامونه جی. وعلیکم السلام. ولې څو لګوئ او دا لکه وویله چې ضرورت ولې راغی چنچنې ولې ختمیږي زمونږ؟ بالکل جی چنچنو آبادي که موږ وینو نو د عالمي نړۍ کې خاص کر د 1980 نه پس کوم ریسرچ چې شوي دي د دې آبادي چې دا هغه ډېر په کمېدو روانه ده. نو د دې په آبادۍ کې که موږ وګورو نو پاکستان کې تقریبا د چنچنو لس مختلف قسمونه زموږ سره موجود دي. په هغه لسو کې خاص کر سوات کې چې کوم دي زموږ د ریسرچ مطابق 3 قسمونه هغه موږ سره موجود دي. نو په دې کې زموږ سره رسټ سپیرو چې دی هغه زیاتره په دې بره علاقو کې ده غرونو علاقو کې. دې نه علاوه زموږ سره یو بله سپیشیز ده هغه یوریشن ټري سپیرو ده او خاص کر بیا زموږ منګوره او دې ایریا کې دې کې زموږ سره هاوس سپیرو موجوده ده او د هغې آبادي چې کومه ده هغه عالمي نړۍ کې په کمېدو ده. اوس د کمېدو د وجه غټه دا ده چې زموږ سره کم واړه ښارونه چې دي یا واړه کلي چې دي د دې نه ښارونه جوړېږي دې ته کم ساینس کې موږ وایو اربنایزیشن. دې نه علاوه که موږ وګورو نو په ښارونو کې زموږ سره د زیات نن سبا کم استعمال کېږي د پیسټیسایډ د دې سپریانو کم چې په دې موږ سپرو فصلونو او باغونو باندې کوو زهر استعمالي. بالکل جی او نو هغې سره د دې مرغو چې کوم خوراکونه دي هغې کې بېدرېغ کمی راځي. نو دې د لاسه د دنیا په مختلف ملکونو کې د چنچنو د آبادۍ کنټرول کېدو دپاره مختلف سټیپس چې دي هغه عوام او ولس چې دی هغه خپل لاسو کې اخلي. ټیک ده قدرمند ګاونډیانو تاسو واورېدل چنچنه چې هغه یو فطري مرغۍ ده په هواګانو کې ګرځي او هغې د ساتنې دپاره د هغې د چې دی نو تحفظ ورکولو لپاره چې دی نو دا ملګري لګیا دي دوی چې دی نو دا جالې جوړوي دوی چې دی نو دا سیزونه لګوي چې دې سره د هغو پیداوار هم سیوا شي او زموږ چې کوم قدرتي ماحول دی هغه به چې دی نو برقرار وساتلی شي. دغه مرغۍ چې وي دا هم د خدای پاک ثنا وي او دا چې دی نو هم په دوی د اوازونه موسیقي ده په خلکو باندې ډېره ښه لګي ځکه چې دا یو د فطرت سره نږدې دي. نو کوم ځای کې چې بوټي ډېر دي هلته کې دا مرغۍ ډېرې او چې کوم ځای کې چې دی نو بیا د دې ویشتل چې دی نو هغه لکه ښه خبره نه ده. نو دغه یو میسج و چې دغه بې زبانو مرغو خیال ساتل پکاري او دوی ته هم پاملرنه پکار ده.